الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزت منو قدر منو مسلمانان رونو شیطان پا آغا چابان مسلط کیگی چه سوک دا اللہ جل شانہو د یاد نه غافل شي. کوم کس چې د الله جل شانه د یاد نه غافل شي شیطان هغه مسلط شي. او مسلط مطلب دا دی چې بیا چې څنګه شیطان غواړي هغه چې د انسان گمراه کوي او چلی. اسی چې کله بنده د الله جل جلاله ذکر کوي نو د شیطان دا وس نشته دی چې انسان گمراه. او د دې خبرې دلیل د قرآن پاک آیت دی. قرآن کریم کې الله جل شانه د شیطان د قول حکایت کوي. فرمای ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. زما پتا سبانے زور نو ما کان لی علیکم من سلطان. شیطان با پورد د قیامت آغا خلقو تاوی چه چا د ہدایت لارا صراط مستقیم د دین اسلام لارا د اللہ و د اللہ د رسول لارا د قرآن کریم لارا چه دا یو لار دا بریخی و او پا غلط لارو چارو بانے سرو وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. اللہ جل شانہ پر ایک ہی راستہ سیدھا پڑتا ہے اور راستوں میں ٹیڑے راستے بھی ہیں. لیکن چې کله سړی په هغه سمه لار روان شي نو الله ته رسي او چې کله په کږو لارو باندې روان شي نو بیا د الله نه لرې کېږي. نو شیطان به په ورځ د قیامت دغه وایي ما کان لی علیکم من سلطان. سلطان آغا دلیل ته وایي چې په هغې کې زور وي او انسان هغې ته مجبوره شي او په هغې پسې روان شي او دغې د تسلط ویلی کېږي. یعنی شیطان وایي چې زما په تاسو باندې زور نه چلیږو تسلط مې نو الا ان دعوتکم. دومره خبره وه چې ما تاسو ته دعوت درکړو او شیطان چې چاته دعوت ورکوي نو هغه ښکاره نه راځي هغه پټ وي او داغه دعوت دومره کمزورې دی لکه د جولاګي جاله دومره کمزورې دی. هغه په زړه کې وسوسه اچوي دا د هغه دعوت. لیکن دغه انسان بدقسمته دا دومره کمزورې دلیل له شیطان اومني. فاستجبتم لی پھر تم نے میری دعوت کو قبول کیا. بیا تاسو زما غ دعوت قبول کو دغه وسوسه م قبول ک. فلا تلومونی
ما ملامت کوي ما ولوموا انفسکم خپل ځان ملامت کوي چې ته زما په وینا پسې چې هغه د وسوسې په شکل کې و په هغې پسې روان شي ما زور نه چلیږو بهر حال د شیطان په انسان باندې هغه زور نشته دی چې دی په ورځ د قیامت د الله جل شانه په وړاندې دا معذرت وړاندې کی چې یا الله زما زور نه چلیدو زما وس نو زه شیطان نیولی وم ځکه چې د شیطان هغه انتهایی کمزوری دی او زوري هغه وخت بیا چلیږي چې کله انسان غافل شي او دا غفلت د انسان د خپل طرف نه دی دا د خپل طرف نه دی چې کله دی د الله جل شانه د یاد نه غافل شي د الله جل شانه یاد سره وحی د الله یاد قرآن کریم د الله یاد دین اسلام د الله جل شانه یاد ذکر الله د الله جل شانه یاد د واعظ د عالم خبره د الله جل شانه یاد امر بالمعروف نهی عن المنکر او ډومبه حضرات محققین علما صوفیا ذکر کوي چې د الله نوم سړی غشتل فریدي بس مونږ چې مسکو په سر کې د الله نوم اخلو چې روزه نیسو په ابتدا کې د الله نوم اخلو چې زکات ورکو په سر کې د الله نوم اخلو چې حج کو په ابتدا کې د الله نوم اخلو د څلور عبادات د دین ستنې دي که چېرې دین د الله جل شانه نوم لري شي نو مز پاتې نشي روزه پاتې نشي حج پاتې نشي زکات نشي تاسو کوي علماونه تپوس چې کوم یو سړی موزو کو نیت نو د موز او نیت څه ته وایي نویت ان اصلی لله تعالی نویت ان اصلی صلاة الجمعہ للہ تعالی میں نیت کرتا ہوں کہ میں جمعے کی نماز خالصتاً اللہ کے لیے پڑھتا ہوں نویت ان اصلی الفجر صلاة الفجر للہ تعالی سحر مزد اللہ دپاره کوم نویت ان اصلی صلاة الظهر للہ تعالی زه نیت کوم چې د ماسپښین مونځ خالصتاً د الله دپاره کوم دغسې مازدیګر ماښام ماسخوتن نویت ان اصوم للہ تعالی غدا میں نیت کرتا ہوں کہ میں صبح روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہوں ابھی سے میں رات سے نیت کرتا ہوں شپې نه ما زه نیت کوم چې زه به دا روژه د الله دپاره نیسم الله دې روژه کېږي هسې نه کېږي که یو مریض ته ډاکټر ویلي چې سهار نه نو سبا راختو نه واخله تر نور پرېوتو پورې به نهره تېرې خوراک څښاک به نه کې او هغه نهره تېره کا یو شی خوله کې نه دی اچولی لیکن نیت یې د روژې نه دی کړی نو دا روژه نه ده دا پرهیز دی روژه نه ده زکات چې ورکې نو زکات کې به نیت کې چې زه د خپل مال دا برخه وباسم د الله په نوم باندې که دا نی بیا زکات نه دی حج چې کې په حج کې به نیت کې نویت الحج نویت العمره لله تعالی د الله جل شانه یاد د الله نوم غشتل دا چې د کوم یو عمل نه اوزي نو هغه عمل الله جل شانه څخه ځای نه نیسي او د الله د یاد نه چې کله انسان غافل شي اوس په د شیطان زور چلی لیکن د خپل ځان شیطان ته په خپل حواله کړي مولانا روم رحمه الله فرمایي کیست دنیا از خدا غافل بودن نه زمین و نقره و فرزند و زن او قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم په کوم ورځ چې به انسان ته داغه مال او داغه زامن فایده نه ورکوي صرف هغه کس ته به داغه قلب سلیم فایده ورکوي چې چا روغ زړه راړو او قلب سلیم هغه دی چې هغه د څه دپاره جوړ شوی هغه پکې موجود دی د الله جل شانه دپاره و د الله د یاد دپاره و د الله جل شانه یاد پکې شته دا قلب سلیم دی دا روغ زړه دی دا حی دی دا ژوندی دی
اذ جاء ربه بقلب سلیم، ابراهیم علیہ السلام الله جل شانه طرف ته متوجه شو په قلب سلیم سره، پاغه کې د الله د یاد نه علاوه بل هیڅ شی نو، پاغه کې شرک نو، ټول توحید او توحید، پاغه کې د الله جل شانه یاد دنیا بګنو. او دغه یاد چې کله په مال کې راشي نو هغه د الله ذکر شي. زکات چې ورکې پاغه کې یاد راشي نو دغه زکات د الله ذکر شو. صدقه چې ورکې پاغه کې دغه د الله نوم راشي نو دا د الله ذکر شو، دا عبادت شو. او دغه نوم چې د عبادت نوزي نو هغه عبادت پاتې نشو. مز نه چې وته نو مز پاتې نشو، روزه نه چې وته نو روزه عبادت پاتې نشو. عرض میں دا کول زما عزتمندو چې د شیطان تسلط په دنیا کې په یو انسان باندې نشته. مجھے شیطان نے نہیں چھوڑا جنابت سے پاک ہونے کے لیے، لہذا میں غسل نہ کر سکا. ما غسل نہ کو جنابت کوم ځکه شیطان نه پرېخم، د شیطان مستنه پرېخم، د شیطان روزه ته نه پرېخم، زه شیطان دی عمل ته نه پرېخم، شیطان دی عمل ته نه پرېخم. دا عذر هیڅ صورت کې په ورځ د قیامت مسمون، ځکه چې شیطان د زور نه رسیږي. او کله چې انسان غافل کیږي د الله د ذکر نه، د هغې سبب بیا څه دی؟ د هغې سبب هغه دنیا ده. هر هغه شی چې تا د الله د ذکر نه واړی هغه دنیا ده. ما د مولانا روم رحمه الله بیت ستاسو په وړاندې ولست، هغه فرمایي کیست دنیا از خدا غافل بودن، یہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے. مولانا روم رحمه الله سوالم کوي او جواب مخبل ور کوي. کیست دنیا، دنیا څه شی دی؟ از خدا غافل بودن، دا الله جل شانه د یاد نه غفلت، دا دنیا ده. نه زمین و نقره و فرزند و زن، نه دا پراپرټی دا جیداد او زمکه دا، دا دنیا نه ده. نقره او نه مال او دولت، روپی پیسې او زر سپین زر او سره زر دي، او نه فرزند اولاد او زامن دنیا ده، او زن نه خزه دنیا ده. خو چې دغه خزه د الله جل شانه په یاد کې، په ایمان کې، په دین اسلام باندې تا سره تعاون کوي، معاون وي، نو دغه خزه ستا آخرت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په یو موقع باندې وفرمایل د انسان په بدن کې 360 جوړونه دي، 360 360 360 جوړونه دي. ابو داود کې حدیث ته، ابن ماجه کې حدیث ته. او بیا فرمایي چې کله سباشي د هر جوړ په بدل کې په دې انسان باندې صدقه دا لازم ده چې دی وکړي، چې دا جوړونه بندونه اخلاص شي، دا راګیر وي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر مشفق او مهربان په امت باندې، لکه څنګه چې زمونږ رب ډېر مهربان دی، ډېر مهربان دی. سړی حیران شي قرآن پاک ته چې ګوري. الله جل شأنه قرآن کریم کې فرمایي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها ومن جاء بالسیئه فلا یجزى الا مثله. چې چا نیکی وکړه فله 10 امثالها، نو لس چند ز سیوا کوم، لس چند ز هغه نیکي دته سیوا کوم. ومن جاء بالسیئه، او چې چا بدي وکړه فلا یجزى الا مثلها، هغه ته صرف یو په یو لیکم بس. دومره مهربان رب دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله صدقه فرمایله، اوس یو سړی سوچ کولی شي چې 360 صدقې زه ورکوم، دا خو ډېره ګرانه شوه. نو د الله رسول مختلف څیزونه ذکر کړي. مال ورکول صرف صدقه نه ده، دا صدقه ده، دا صدقه ده، امر بالمعروف صدقه ده، نهی عن المنکر صدقه ده، کل تسبیحة صدقه، کل تحمیدة صدقه، کل تکبیرة صدقه، کل تحلیلة صدقه. هر سبحان الله ویل صدقه ده، الحمدلله ویل صدقه ده. اوس چې کله سبحان الله ویل صدقه ده، 360 سبحان الله وی ورځ کې، او دا زما په خیال باندې تقریبا 8 منټه کې ویل کېږي، بس ټول جوړونه دی آزاد شو. او بیا دا فرمای چې ستا د خپلې کور وداني په خوله کې
نوړی ورکول د حسن معاشرت په شکل کې ستا منکوحه ده، ستا محلله ده، عقد نکاح سره الله جل شانو تا ته حلاله کړې ده، هغه تا ته مخامخ ناسته ده، خوراک کوي، ته نوړی اوچته کې هغې ته خوله کې ورکړي. دغه نوړی ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دام صدقه ده، دې سره دې جوړ خلاصي. صحابه حیران شو، هغه یې عرض وکړو چې یا رسول الله دغه نوړی ورکول خو د انسان شهوت شامل دی، په دې کې خو د انسان شهوت شامل حال دی، دا څنګه صدقه شو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو ما ته ووایئ که چېرې دغه شهوت انسان غلط ځای کې استعمالولی ګناه وکنه؟ صحابه وویل چې او یا رسول الله وی دغه شهوت چې دی په سم ځای کې استعمال کې چې کوم ځای ورته الله جایز کړی دی په هغې باندې دته صدقه ده. نن سبا شیطان دام په زړه کې اچوي او څه زمونږ د حکومت په دې کې لاس دی، د ښځو په باره کې نرم قوانین یا د حدود شرعي نه تجاوز کول. ښځه خاوند وکړي څه موده پس میاشت دوه میاشتې تېرې کړي بیا وایي زه ځم پلار کړم، زه نه پاتې کېږم، بیا بل خاوند وکړي بیا بل وکړي. سړی ښځه وکړي یو څو کاله چې تېرې شي نو حسینه جمیله ښځه د هغې نه به دی نظر واړی، یو حرام زنانه ته هغې ته به ګوري، هغې سره به تعلقات جوړ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ته په لار روانې او ستا ناڅاپه په یو زنانه باندې نظر پرېوت او ستا په زړه کې غلط خیال رالو، فوراً د دې تلافي په دې شکل کې وکړه کور ته راشه د خپلې بیبي سره مجامعات وکړه بس. ځکه چې د شیطان د وسوسې هغه محرک دغه وخت کې ماده منویه ده چې هغه د بدن نه وته به اثر ختم شي.